ډیر اهم سوال دی وی چې هل الله معنا ایا الله زمونږ سره دی دا ډیره اهمه مسله ده ګوره د عقیدې په باب کې اهمه مسله ده چې الله زمونږ سره دی که نه وی او نعم الله مونږ سره دی الله معنا الله زمونږ سره دی خو بیا ورسره مخکې خبره کړې ده الله زمونږ سره دی خو بعلمه وسمعه وبصره وحفظه وإحاطته وقدرته ومشيئته الله من سره دی د علم په لحاظ الله من سره دی د اوریدو د لیدو د قدرت د احاطې د مشیت د حفاظت په اعتبار او په لحاظ سره الله زمونږ سره دی واما ذاته او هر چې د الله ذات دی نو هغه د مخلوق د ذات سره او د مخلوقاتو سره نه دی ګډوډ او نه دا مخلوق الله را ګیرولی شي مطلب دا دی چې الله داسې نه دی ذاتي چې زمونږ سره دی که الله ذات زمونږ سره شي که د الله ذات زمونږ سره شي نو بیا خو مخلوق الله یې را ګیر کو که لکه اوس که موږ داسې وایو چې الله ذات زمونږ سره دی په دې جومات دا چت پې له پاسه شو که نه شو له پاسه شو دې ټیبل لاندې هم شو الله والعیاذ بالله کمره کې هم شو کوم ځای کې ته ګناه کې هلته هم الله شو هر ځای کې الله شو ذات نه د ذات په اعتبار سره الله په عرش ته پاسه دی او عرش د دې ټولو مخلوقاتو نه اوچت دی حدیث کې راځي عرش یو قوبه ده قوبې په شکل کې دی څه په شکل کې دی قوبې په دنیا باندې د قوبې په شکل کې دی عرش د ټولو نه بره مخلوق دی او رب العالمین په دې عرش ته پاسه دی څنګه پې د پاسه دی لکه څنګه چې د هغه د شان سره ښایي کیفیاتو کې موږ ګوتې نشو وهلی ځکه چې الله موږ ته څومره خبره کړي دومره یې کوو پیغمبر په صحیح حدیث کې څومره ویلي دومره یې کوو بس الله په عرش ته پاسه دی ذات یې په عرش ته پاسه دی ښه نو موږ سره څنګه دی موږ سره په داسې دی چې زموږ خبره اوري موږ ویني زموږ حفاظت کوي موږ یې راګیر کړي وو په خپل علم کې قدرت په لحاظ دې هر څه په لحاظ سره الله زموږ سره دی نو که څوک دا وایي چې او الله زموږ سره دی وایي څنګه وضاحت یې وکړه وایي زموږ سره دی ځکه چې زموږ اوري موږ ویني هر څه بیا صحیح او که څوک داسې وایي چې الله زموږ سره دی په دې معنی سره چې الله ذات زموږ سره دی نو بیا دا خبره څه ده غلطه ده قرآن کې اووه ځایونو کې الله دا خبره ذکر کړې چې زه په عرش ته پاسه اووه ځایونو کې الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش اووه ځایونو کې خو صرف واضح حدیث الله ویلي دي چې زه به کوم ځای کې یم زه په عرش ته پاسه اووه ځایونو کې ویلي دي قصفا او بیا چې ورسره نور دلایل را جمع کړي نو ډېر شی دلایل دي په دې باندې چې الله کوم ځای کې دی الله په عرش ته پاسه دی بره دی انا انزلناه الله وی دا قرآن منګه نازل کړی دی نو چې الله بره نه وی نو بیا به داسې ویلی چې موږ نازل کړی بیا به څه ویلی چې موږ دا قرآن درکړی دی الیه یصعد الکلم الطیب الله ته پاک اعمال او پاک خبرې بره خیجي بره ورته خیجي یصعد معنی بره خیجي که نو چې بره ورته خیجي نو څه معنی شوه چې الله بره دی که الله هر ځای کې بیا خو دې ټکي ته ضرورت نه و چې الیه یصعد اسراء و معراج بیا د معراج واقع تاسو ته معلومه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اسمانونو ته وخوت د چا سره خبرې وکړې د الله سره خبرې کړي دیدنې د الله نه دی کړی خو خبرې شوي دي هلته یې پې لمونځ لازم کو د دې واقعې څه خاصیت دی خاصیت پکې دی چې د الله سره پکې خبرې وشوې که نه او اسمانونو ته پسې وختو که چېرته الله هر ځای کې وې د ذات په اعتبار سره نو د پیغمبر د معراج ته څه ضرورت و څه خیال لګي ضرورت ورته نه بیا خو الله هر ځای کې دی نو هغه اووه اسمانونو ته خیږي او په هغې دپاسه اوبه دي او عرش دی او سدرة المنتهی خواله ځه ولې خو د دې دپاره چې الله هلته دی په عرش ته پاسه دی هغه صحابي چې راغی او ویزه دا وینځه ازادومه
نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې تپوسونه وکړو این الله دا اوس واضح دلایل دي خو چې د چا زړه الله بند کړي که نه دا جدا خبره این الله الله کوم ځای کې دی هغه ته فی السما بره دی فی کله په عربي کې علام راځي ګوره په معنی د علا بعض دا اعتراض کوي تاسو چې فی السما په اسمانونو کې نو ولې الله په اسمانونو کې دننه دی نه په اسمانونو د پاسه دی نو بیا فی ولې راغلی دی دا اعتراض په تاسو باندې کېږي چې ته داسې کس سره کېناستې چې هغه لږ پوه وي فی نو بیا به ورته وایه په عربۍ ژبه کې فی په معنی د علام راځي څنګه دلیل پسې دی الله وی قل سیرو فی الارض وګرځئ په ځمکه کې نو په ځمکه کې دننه څوک ګرځي فی الارض نه قل سیرو علی الارض معنی دا شوه چې وګرځئ په څه د پاسه په ځمکه د پاسه نو فی په معنی د علا شوه نو فی دننه پکې ورننوځي دا خو نه دي راغلي لأصلبنکم فی جذوع النخل فرعون ویلو کنه جادوګرانو ته وی تاسو له به زه پانسي درکم د کجورو په تنو باندې نو فی ویلې د کجورو په تنو کې ولې دننه پانسي ورکړې وه که د پاسه د پاسه نو هلته فی په معنی د علا راځي نو په عربۍ ژبه کې کله فی څه شي په علا په معنی باندې راځي بیا ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي زه څوک یم وایي ته د الله پیغمبر پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي اعتقها فانها مؤمنه ازاده که دا مؤمنه که چېرته د دې دا جواب غلط وایي چې الله بره دی نو پیغمبر به پرې رد کړی و که نه رد کړی خو راغلی د الله دین د بیانولو لپاره د پیغمبر په مخ کې د غلطه خبره کېږي او هغه دې بې غلی ناستي او هغه دې رد نه کوي هغه دې وضاحت نه کوي دا خو نه منلو خبره نو الله ذات کوم ځای کې دی په عرش د پاسه کیفیت موږ ته نه دی معلوم کیفیت چا ته معلوم دی الله ته معلوم دی ځکه چې استوا الرحمن علی العرش استوا استوا په عربۍ ژبه کې واضح د بره کېدو ته وایي څنګه الله بره شوی دی په عرش باندې د الله ته پته ده خو موږ دا منو چې الله په عرش ته پاس ځکه چې الله ویلي نو الله د خپل ځان نه ښه خبر دی موږ پکې څه لګوتې وو پیغمبر هم ویلي حدیث کې موږ سره څنګه دی الله لکه قرآن کې هم دشتي وهو معکم اینما کنتم تاسو چې کوم ځای کې الله تاسو سره دی بس دا دلیل راوړي نو هغو ته دا وایه امام ابن عبدالبر رحمه الله وایي په دې باندې د صحابه کرامو اجماع وه د صحابه کرامو ټولو اجماع وه چې کوم ځای کوم داسې آیت راشي چې الله تاسو سره دی نو معنی دا چې الله تاسو سره دی بعلمه خپل علم په لحاظ سره او په اعتبار سره اسی یو مثال در درکم د مخلوق ولله المثل الاعلی د الله خو اوچت مثال دی استاد ته یو کس ته ټلیفون وکړي یاره ما ته دا مشکل راغلی دی او هغه کس پاکستان کې دی ته دلته یا بل ملک کې دی ته ورته ما ته دا مشکل هغه ته ته یېرېږم زه د سره یم څه وایي یېرېږم زه د سره څه یم زه د سره یم نو هغه یې هلته نو څه معنی دی زه د سره یم یعنې زه د سره مرسته کوم نو چې کله چې ویلي چې الله زمونږ سره دی معنی دا نه چې الله ذات زمونږ سره دی الله زمونږ سره دی یعنې د اورېدو په لحاظ د لیدو په لحاظ احاطې د قدرت موسی علیه السلام او هارون علیه السلام چې الله لیږل څه ورته وي انني معکما زه تاسو سره یم اسمع و ارى تاسو سره یم خبره په دې ځای ونه دروله تاسو سره یم ستاسو خبرې اورم او تاسو اینم که چېرته د الله ذات د هغوی سره وی نو بیا دې دوو خبرو ته پکې ضرورت و چې اسمع و اره نه دلته الله وضاحت وکړو چې زه ګورې تاسو سره یم داسې نه چې ذات په اعتبار سره تاسو سره یم تاسو سره یم معنی دا چې ستاسو خبرې زه اورم زه تاسو وینم زه ستاسو مرسته کوم ورسېدې په دې باندې که نه نو دا ډېر اهم سوال دی